د پښتون په خوله باندې فرشتو تکنزلي، د پښتون او د مسلمان په خوله باندې د فرشتو په شان کې بېدبي او ګستاخي. وګورئ چې دا ویډیو د دوو ظلمو پښتنو چې د یو بل سره په لایف کال باندې لګیا دي او په خپلو خبرو کې دا یو ظالم، دا یو ګستاخ د فرشتو په شان کې چې کم دی د کنزلو الفاظ استعمالوي او د فرشتو په شان کې بې ادبي او ګستاخي کوي. د کمې خبرې نه چې یریدو چې اقه حد ته خبره ورسېده. د یورپ معاشري موبایل دا پښتون چې کم دی دا تباه و برباد کو. د کافر نه به موږ څه ګیله وکړو. تاسو را سره دا ویډیو وګورئ. په دې ویډیو کې خو دوی ډېر بکواسات کړي دي، ډېر بکواسات یې کړي دي، خو دغه یو څو خبرې چې د فرشتو په شان کې کومه بېدبي او ګستاخي کړې او هغې ته کوم د کنزلو نسبت کړی دی، نو تاسو را سره دا خبره واورئ، بیا به در سره یو څو خبرې کوم. په دې باندې یوه صحیح فرشته ناسته، یوه غلط دا نه هغو دې به څه لیکي نه، نو دا ستا دا کوم غلط دی که نه. یاره جینو بیا خلک وی علما په خلکو فتوی لګوي، نو چې په داسې بې غیرته فتوا نه لګي نو په چا باندې وی لګي؟ و بې غیرته خدای دې تباه که، و ظالمه نو خپل ګپ لګې نو لګوه که نه. غل غشان خورې، د خولې نه د غل دوړېږي. زما ملګرو څومره ملګري چې دا ویډیو ګورئ ما نه خفه کېږئ مه ګورئ. بعضې وخت سړی چې داسې خبرې وګوري که نه په خپلو جذباتو د هغه قابو نه راځي او د غلطو خلکو تردید چې کې نو هغه به بیا په یو طریقه باندې کې په هر ځای کې شرافت او په هر ځای کې چې کم دی پستې پستې او نرمې نرمې خبرې، دا په هر ځای کې مزه نه کوي چې زه تاسو سره صرف پستې پستې خبرې وکړم او نرمې نرمې خبرې سره وکړم. یاره دا مذهب او دا دین خو هغه سیز دی یار چې دا څوک چیړي، دا خو دا مذهب او دین چې کم دی نو دا په قوت کې دونه مضبوط دی چې د انسان چې کم دی همیشه په دې سره جنتی جوړیږي او همیشه د جهنم نه لرې کېږي. خو چې د مذهب دا نازک تارونه څوک چیړي دا د ایمان او د عقیدې سره جي تعلق ساتي. و پښتونه و بې غیرته کم حد ته ورسېدلې. خدای ظالمه تا تباه که نو ته رالې نو ته دا خبره کې چې په دې اوږه باندې چې کم دی نو ښه فرشته ناسته ده په دې غلطه. اول خو جاهله په دې باندې نه پوهېږي، فرشتې ته یې ښه او غلطه وویله. په فرشتو کې ښه او غلطه، په فرشتې ټولې ښې دي، غلطه پکې نشته. دا خو ته غلطې ظالمه غلطې خبرې کې نو ستا د غلطو خبرو د لیکلو دپاره په ګسه اوږه باندې چې کم دی فرشته کېنولل. فرشتو کې چې کم دی غلطي کم دي، هغه خو د الله جل شانه دومره نافرمانی نه کوي. قرآن وایي دومره د الله په شان کې چې کم دی کوتاهي نه کوي. او تر لګي ته یو فرشته ټیک ته او دا بل فرشته غلطه ده او بیا نعوذ بالله زما په خوله باندې نه راځي. وای دا نه هغو دي خو بس لیکي که نه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. و ظالمه په دې خپله ګناه فخر کې دا د یوه تبعي ده چې هغه بل مردار درته لګیا دی چې ته دا غلطې خبرې کې دا غلطې خبرې مه کوه. نو خلک وایي چې یاره غلطې خبرې کول دا ګناه ده. په دې باندې فخر کول دا انسان د ایمان نه خارجوي. نو یو طرف ته خو په دغه ټکي ځان د ایمان نه خارجي چې د خولې نه د غول دوړېږي، ګډې وډې د خولې نه دوړېږي، په هغې باندې د فخر دپاره دا خبره کې چې یاره دا خو د دې فرشتې دپاره کوم چې دا خو م څه ولیکي که نه، زما څه غلطې خبرې خو ولیکي. یعنې چې ټولې ښې خبرې کوم نو دا د ښه یوګې فرشته به یې لیکي. نو چې څه غلطې خبرې وکړم چې څه غول غشان مې د خولې نه ودوړېږي چې دا د ګسې اوږې فرشته م څه ولیکي. نو په دې الفاظو لګیا دی چې یوه ښه ده او یوه چې کوم دی غلطه ده. نو فرشتو کې غلطې نه، فرشتې ټولې ښې دي. دا ته غلطې ظالمه، ته ګډې وډې وې. ستا د ګډو وډو د لیکلو دپاره چې کوم دی په ګس اوږه باندې دغه فرشته چې کوم دی ستا مقرر کړی چې هغه ستا غلطې خبرې لیکي. ښه بیا راځې نو دا الفاظ استعمالوي نعوذ بالله من ذلک چې دا نیاغو دي خو بسې لیکي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. و مسلمانانو کم حد ته قسم دی خبر ورسېده. دا یاد ساتئ دا مردار ځان له نه دی ګناهګار په دې کې. ښه دا مردار کم پښتانه چې داسې خلک سپورټ کوئ، کم پښتانه چې دا خلک فالو کوئ، کم پښتانه چې دا خلک ګورئ او کم پښتانه چې داسې خلکو له لیفټ ورکوئ، نو دغه ټول ګورئ تاسو به په دې ګناه کې څه شامل یې. د دې نه پس دا خلک بند کوي، د دې نه پس د داسې مرداران چې کوم دي که نه د دوی پیجونه بند کوي او د داسې خلکو سره ګپې مه لګوئ، د داسې خلکو سره په لایف کال مه راځئ، دا خلک فالو کوئ مو. ورنه تاسو به ګورئ یاد ساتئ په دې ګناه کې د دې مردارانو څه شریک یې. دې مردار چې دا کمې ښکرې کړي دي که نه، نو دی د دې پښتنو د وجې نه چې دا پښتانه د فالو کوي او د ده سره ګپې لګي او د ده صفتونه کوي، نو دی لګیا دی چې کوم ګډې وډې وایي د ده په هغه ګډو وډو چا احتجاج ونه کړو. نو راله نن دې صحت ته خبره ورسېده چې هغه نعوذ بالله نن لګیا دی په فرشتو پسې خبرې کوي. د الله عذاب به راشي. ګورې دا څه ظالم دی، دا څه مردار دی، دا څه ګستاخان دي. یاره بیا ملګري وایي علما فتوی لګوي، مولیان فتوی لګوي، نو چې په داسې جاهل اعظم باندې فتوا نه لګي نو په چا به یې لګي؟
ایمان دې تازه که ایمان مرداره ایمان دې تازه که او که په نکاح کې د ښځه نو چې کوم دی نو نکاح دې تازه که داسې کم حد طرف ته خبره لاړه خپلې ګډې وډې وایې که نه یار خپل بکواسات کوئ په لایف باندې لګیا اوسئ که نو دې حد ته خبره لاړه چې تاسو د فرشتو په باره کې دا الفاظ استعمالې سبا به نعوذ بالله د پیغمبر په شان کې دا الفاظ استعمال کړي د قرآن په شان کې به استعمال کړي دومره ته فري شولې تا د خولې نه مهار لرې کو ته څه مسلمان یې که نه یاره ته څه قرآن او دین او څه مذهب منې که نه دومره دې چې کوم دی نو دا مهار د ځان نه ختم کو بس چې څنګه بکواس دې خوښوي نو هغسې بکواس کې او هر قسمه خلکو سره ګپې دغه غلط کارونه خو دې په خپل ځای خو دې حد ته خو خبره مه رسوئ یار دا بس جذباتو باندې د سړي قابونه کېږي زما محترمو اوریدونکو کتونکو ورونو زه بخښنه تاسو نه غواړم خو داسې خبرو کې چې یار د مسلمان جذبات راپانسي په کومه خبره به راپاسي مهرباني وکئ دا پیغام چې کوم دی ورسوئ دا د ظالم ته ورسوئ دا د ټولو پښتنو نوجوانانو ته ورسوئ چې د خدای خاطر وکړي دا کم حد ته چې رسېدلي یې بس دی ودرېږي را واپس شي یعنی د الله عذاب براشي او ټول به تباه و برباد شي وصلی الله علی النبی لږ بریک شه مسلمان او لږ د هوش نه کار واله او زما د خبره واوره یو څیز درته ښیم زما په دې سیټ کې په دې تصویر کې دا په وینو لړلې دا وړوکی بوتل به درته په نظر راځي دا څه شی دی دا د یو شیرخوار ماشوم د پیو بوتل دی کم ماشوم چې د مور پی خوري که نه دا د هغه ماشوم د پیو بوتل دی کوم ځای کې چې اسرائیلو بم غورځولی او د هغې په نتیجه کې خلک شهیدان کړي شیرخوار بچي هم شهیدان کړي او د هغه بچي د پیو هغه بوتل په وینو رنګ بنګ په لنګه آبادۍ کې پروت دی په نظر راځي ای مسلمانه د دې نه پس بم پتا کې غیرت نه راوچتېږي قسم مې دی په خدای چې زه د دې شیرخوار بچي د مسلمان بچی د پیو دا بوتل په وینو باندې داسې رنګ وینم د دې نه پس خو به زه د پیپسي خولې له رانه وړم د دې نه پس خو به زه د په کوک باندې خوله کېندم د دې نه پس به ای نوجوانه زه د سټینګان او بوتلې ونسکم که زما کې معمولي غونته کیم غیرتي که په ما کې معمولي غونته کیم ایمانی غیرتي که نه او د اسلام او د مسلمانۍ جذبه راکېوي نو زه به د اسرائیلو پراډک او مصنوعات دا به زه استعمال نه کم که د خپلې مور نه دی پیدا چې کوم رور دی چې د هغه سره دی په پټي او په ځمکه او په ډیران او په دنیا باندې لانجه راشي پښتنو خبرې به صفا صفا کو خبرې به صفا صفا کو بس ته نور د کمې خبر انتظار دی زما که د خپل رور سره په دنیایي معامله باندې لانجه راشي قسم مې په خدای د هغه رور د کور سیز زه نه استعمالوم ماته پې ځان بد ښکاري ماته دا د پښتو خلاف ښکاري د هغه رور سیز چې زه د خپل بچي په لاس کې وینم د خوراک او څښاک د بچي د لاس نه یم غورځوم چې دا زما دشمن دی د سره زما نه لګي بیا ولې د اسرائیلي مصنوعات هغې باندې ماته هم ځان بدې نه ښکاري او زما د بچي په لاس کې که دی نو هلته هم پرې راته ځان نه بدې نه ښکاري او غیرت او پښتو نه راځي زما د شیرخوار بچی د خولې نه د پیو بوتل اخلي په وینو رنګ بنګ په ړنګ آبادۍ کې پروت دی شیرخوار بچی مې شهید کیږي او زه په مړه خېټه پیپسي او کوک رلم او بیا یې مسکمه مړه خیرې مه کوه لږ غیرت پکار دی قسم په خدای ارزي غونته کې معمولي بایکاټ او بازارونه بیا ډک زما د کلو ساده دکانونه هغه د اسرائیلي پراډک نه ډک دي زما د کلو واړه دکانونو کې اسرائیلي مصنوعات پراته دي او د هغوی جنگ روان دی په دغه پراډک باندې په دنیا کې اربونه ډالر هغوی ته د ورځې پیمنټ کیږي او د هغوی جنگ قایم دی په دغې باندې روان دی ته د یهودو ویډیوګانې وګوره چې د پیپسیانو د کوک بوتلې په سریخ یو جشن مناوی ګډیږي صحیح شوله چې زموږ په ټوله دنیا کې دا پراډکټ څومره مشهور دي د دې د پاسه ما مسلمان کې غیرت نه راځي نو زه نوجوان دومره غافل یم زه بیا هم لګیم د سټینګ بوتل اسکمه زه مزې وړاومه زه کوک سکمه زه پیپسي سکمه د دې نه ما بایکاټ ونه کړو اوسه پورې په ما کې ایماني غیرت روچت نشته و مسلمانانو د الله خاطر وکړئ بس دی که نه زموږ په تورسرو یې څه وکړه زموږ په بوډاګانو یې څه وکړه زموږ په ماشومانو یې څه وکړه زموږ په جوماتونو یې څه وکړه سی ونه کړه جوماتونو ته لاړه قرآن مجیدونه یې وسېزه په بوډۍ زنانو باندې سپي چې کم دی ور واچول په سپو باندې ماتې کړې ماشومانو سره یې څه وکړه او اوس هم موږ د څه خبرې په انتظار د الله خاطر وکړئ د اسرائیلي مصنوعاتو نه بایکاټ وکړئ که دکانداران یې تاسو ته ویم او که عوام یې تاسو ته ویم عوامو ته ویم چې تاسو دکانداران نه مال یې به نه راوړي صحیح شوله که نه څومره چې کیدی شي د الله خاطر وکړئ مسلمان ته امت مسلمه ته دا پیغام ورسوئ
او ورته وایي چې د اسرائیلي مصنوعاتو نه بایکاټ وکړئ. په خیرو کار نه کېږي، خیرې مه کوئ. اسې نه ته دا خیرې کوې چې یا الله اسرائیل او د هغوی ملګري، اسرائیل او د هغوی ملاتړ، اسرائیل او د هغوی څه چې څوک مدد کوي هغه هلاک کړي. قسم دی دا خیرې دې په دې سر را پرې نه وځي، دا خیرې به دې په دې سر یو ورځ را پرې وځي او الله به دې هلاکوي که توبه دې ونه ویسته او د دوی د مصنوعاتو نه دې بایکاټ ونه کړو. اسرائیل سره دا سپورټ دی کنه، دا مرګرتیا ده کنه چې ته د هغوی پراډکټ استعمالې نو دا پیدا چاته ځي؟ دا هغوی ته نه ځي. نو کم از کم یار دا خو د ایماني غیرت هغه تقاضا ده، کم از کم دومره خو موږ کولی شو که نور څه نه شو کولی کنه. د الله خاطر وکئ، د دې مصنوعاتو نه بایکاټ وکئ، د خپلو بچي منې کوئ، په خپله منې شئ، دکانداران منې شئ، عوام منې شئ او امت مسلمت او نوجوان ته دا پیغام ورسوو چې څومره درنه کیدی شي چې د دې مصنوعاتو نه بایکاټ وکړي. وصلی الله علی النبی الامین.